چې قائل په خپل عمل شي مسلمانې، که ایمان دې په الله نبی نوروانې، شرک مشرک کوي مشرک وایي کافر ته، ته امت کې د نبی آخر زمانې. ګرانو خوږو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خیال غمګین د ګوجر نیوز فورم نه تاسو ټولو ته هرکلی ویم او ډېر ډېر سلامونه پیش کوم او د ګوجر نیوز پوره ټیم ته سلامونه پیش کوم، د هغوی شکریه ادا کوم او د قاري عبدالرقاب صاحب ډېره ډېره مننه چې هغوی موږ ته موقع راکړه خپل د خیالاتو اظهار. ګرانو کتونکو، نن سبا چې څه حالات په دې دنیا باندې تاسو وینئ، د دې غټ وجوهات دي. یو خو زموږ خپلې بدعملیانې دي او دویم په کشمیر کې چې کوم حالات چلیږي د هغو په هکله ما یو څو شعرونه لیکل دي، خپل د خیالاتو اظهار مې کړی دی، تاسو ته پیش کوم. هیله لرم چې ستاسو به خوښیږي. بیان مې واورئ، دنیا کې هر یو مسلمان بے گناہ سوزی پلمبو کې کشمیریان. بیان مې واورئ، وای بیان مې واورئ، رونو درونه دي رښتیا دي، دا دنیا خلق په عذاب کې مبتلا دي. په دغه وجه چې د کشمیر په حال لګا دي، بیا کوم څوک نه کوي د دې خلکو پرسان. بیان مې واورئ، دنیا کې هر یو مسلمان بے گناہ سوزی په لمبو کې کشمیریان. بیان مې واورئ، د شپېتونو کالونه دغه ظلم زور دی، وکړه یقین بل په کشمیر کې داسې اور دی چې نه سړیږي. زخمی زخمی پکې هر کور دی، را پاسې رونو تقاضا ده د ایمان. بیان مې واورئ، وای د سرسړینو وروره کشمیر په جیل کې بندي، چې کم دی پاتې هغه واړه نظر بندي. په دغه وخت کې اوس ستومانه په خپل ژوند دي، خالق ته مددګار شي ناګهانه. بیان مې واورئ، او که حکومت په دې خبره باندې څه نه کوي، رونو دا ځان له ټول جهان لپاره ښه نه کوي. مجاهدینا یو خس په دې باندې اسره نه کوي، اوس حکومت کې د جهاد وکړي اعلان. بیان مې واورئ، زمونږ دشمنه په دغه وخت کې هندوستان دی، رونو را پاسې چا کې لګاو ډېر ایمان دی. د دې اصلیت اوس ښکاره په ټول جهان دی، بغیر د جنګ نه ناسمیږي رزیلان. بیان مې واورئ، دغه وینا زه د لونډۍ نه خیال غمګین کومه، چې څو ژوندی یم ظالمانو به توهین کومه په هغه خلکو. زه همیشه لا آفرین کومه، چا چې سرونه په وطن کړلو قربان. بیان مې واورئ، دنیا کې هر یو مسلمان بے گناہ سوزی په لمبو کې کشمیریان. بیان مې واورئ.